زمونږ او د ستاسو خپلې کوتاهیانې په تراویح کې څومره روانې دي. اول خو څوک د سره تراویح کوي نه، او که څوک تراویح کوي په داسې انداز باندې قربان شمه کوي چې کله په تراویح باندې ودرېږي نو صرف الله اکبر بیا وایي او بیا ولا ضالین باندې به پوه شي چې دوی وي، او اخره کې بس 20 منټه کې تراویح کې او نیمه ګنټه بیا خلک په ټوبو پسې ګرځي. دا زمونږ او د ستاسو حال دی. دا مونځ به داسې اصل د تراویح څه شی دی؟ دا مونځ دی وا د عبادت دی. دا سسټینډ سیټ نه دی چې تا سټینډ سیټ وکړو بس په 15 منټ کې تا تراویح پوره کړلې، کار دې سم دی ماشاءالله پلان کیږي کې مولا 100 بس هغه چې کومه ده 10 منټ کې تراویح ختمېږي. هلکه وا مونځ دی. او بعضې مقتدیانو کې هم داسې ظالمان او مولا ته وایي چې مولوي صاحب موږ وایي تنګېږو، ولاړ په کوم ځای کې په جومات کې ولاړې، په جومات کې تنګېدل دا د منافقت علامه ده، دا د نفاق علامه ده چې منافق سړی دا په جومات کې تنګېږي. په جومات کې تنګېدل چې یو سړی زر تراویح کوي نو 25 منټو کې به وکړي، او چې په انداز باندې تراویح کوي 40 منټ کې به وکړي. رکوع برابره، سجده برابره، قیده برابره. دې چې څنګه اشهد ان لا اله الا الله نو امام صاحب تا ټول عمر خلکو ته سبقونه قبول دي، نو چې به دې تیزه ده دا شاته بوډاګانې ټول عمر ګور کړي چې دې اشهد ان لا اله الا الله دې لو وس صلواتو، نو دې چې صلواتو ویني تاسو کوم السلام علیکم ورحمت الله والسلام علیکم ورحمت الله. الله دا زمونږ منځ رسول الله مبارک بیان فرمایي زه نه ویم چې چا مونځ وکړ چارندام خیال صحیح انداز باندې ونه ساته او راغې د رکوع سجدې د ارکانو خیال ونه ساته، دا مونځ وکړي دا مونځ لاړ شي بره نشي ته واپس راوغورځېږي او دا په یو توره بدبوداره کپړه کې راونغښتلی شي او د مونځګزار په دې مخ باندې ورولي او دا مونځ ورته بیا خیرې کوي چې الله دې داسې ضایع کړه لکه چې زه دې ضایع کړم. دا مونځ چې موږ او تاسو ته موږ غرق او تباه د ورځ په ورځ باندې په ذلت باندې زموږ او تاسو سره دی. ولې سره دی؟ مونځ موږ او تاسو ته خپل مونځ موږ او تاسو ته خیرې کوي. دا خبره زر تراویح قرآن تلاوت زر نه بیخي دومره زرم نه چې څوک ورباندې شاته پوهېږي نه، او داسې بیخي په قلار هم نه چې خلک درپسې تنګ شي، داسې په انداز باندې چې حروف ادا شي شاته خلک ورباندې پوه شي. او رکوع او سجده کو قرات خیر دې لږ زر وکړه، خو رکوع او په سجده کې به ډېر خیال ساتي. بعضې خلک رکوع سره رکوع ته لاړ شي او راپاسي، رکوع سجدې ته لاړ شي راپاس صحیح 3 کراته 5 کراته دا پکې سبحان ربي الاعلى دا نه وایي دا خو عبادت دی په صحیح انداز باندې قربان شم تراویح کول. بله لویه ګیله دا چې بعضې خلک داسې کوي چې د هر صورت نه لومبني 2 آیاتونه وایي. د جواز او په عدم جواز په جایزوالي او په نه جایزوالي باندې زه خبره نه کوم، خو دومره دا چې قربان شمه چې پوره صورت ویلی شي یا لږ ډېر آیاتونه مبارکه ویلی شي نو د هغې خپل مضمون بیا د یو صورت چې یو انسان وي خو ورکوټي صورت هم دی انا اعطیناک الکوثر دی ولې نه وي، خو دې دپاره خپل یو مضمون دی، هغه مضمون پکې ټول راجمع شو. او چې کله یو انسان غټ صورت وایي 3 آیاتونه وایي نو بیا به داسې نه کوي چې د هر صورت نه 3 آیاتونه وایي، نه لومبي صورت نه 3 آیاتونه چې د لومبي رکعت کې 3 آیاتونه وایي، په دویم رکعت کې ورپسې 3 آیاتونه وایي، بیا چې کله پاسې ورپسې 3 آیاتونه وایي. هغه صورت په همدغسې انداز باندې پوره کوي. هغه مضمون په قربان شمه پوره کېږي. په جایزوالي او په عدم جایزوالي باندې زه خبره نه کوم، زه په اولا او په غیر اولا باندې خبره کوم، په بهتروالي باندې خبره کوم چې عبادت کوي په صحیح انداز باندې خوشي کنه. لکه مثال کې طور پر تا ماله دعوت راکړ او زه دعوت نه پاتې شم، ته زما نه تپوس کوې چې ته ولې رانغلې، زه ته همداسې وتم چې ما ته دې ورکړې الله اکبر لکه مطلب څه پېښه شوه څنګه رانغلې قصه تا منه شوله کور ته تلم داسې لاړم هغه وخت کې یادو شم خبره الله اکبر هغه چې کوم مقصد دی هغه نه تم کېږي که نه. نو په دقې بنیاد باندې په داسې انداز باندې قرات پکار دی چې قربان شم چې کم از کم مضمون تام شي، د جنت بحث دی چې هغه تام شي، د جهنم بحث دی هغه تام شي. تر امید راځي خبره قربان شم دا بنیمه کې پاتې شوله. ټول نه بهترینه طریقه د تراویح او دا فضیلت هم زیات دی، ثواب هم زیات دی چې اخري لس سورتونو باندې د تراویح وکړي شي. یو خدای چې مضامین قربان شم ټول تام کیږي وسره، او بل دا ده چې قرآن شریف کې چې سورتونو حساب راواخلې نو ټول 114 سورتونه دي چې روزانه دا شل سورتونه چې په سورتونو باندې راواخلې نو قربان شم چې کومه دا څونه ختمه وبکې بیا راځي. نو په دغه لحاظ چې کومه دي عظیم امتیاز ساتل پکار دي. ځانونه بس استوي نه دین قربان شم چې کومه د نیکانو ډېر لوی قدر دی. شل رکعات تراویح چې چا وکړل نو قربان شم سجدې پکې زیاتې شولې، او په یوه سجده باندې ته 1500 نیکۍ ملاویږي، په یوه سجده باندې 1500 نیکۍ. نو بیا دا شل رکعات دي قربان شم په شل رکعاتو کې 40 سجدې شولې، او قربان شم چې 500 ور باندې ورواچه نو 60000 نیکیانې شولې. 60000 نیکیانې نیکي څه ته وایي؟ موږ تاسو خلکو نیکي دا نه پیژنو، صرف موږ تاسو ډالر پیژنو، درهم پیژنو، د دنیا پیسې پیژنو، د نیکۍ قدر خو قربان شم چا سره نشته. ولې د نیکۍ قدر نشته؟ وا د نیکۍ منډۍ دا نه ده چې کله د نیکۍ منډۍ ولګېږي بیا یوې نیکۍ ورکولو دپاره به انسان یوې نیکۍ اخیستلو دپاره به انسان د ټولې دنیا ورکولو دپاره تیار وي. چې قیامت میدان وي، سخته ورځ وي، د تکلیف والا ورځ ده، رب ذوالجلال په غصه او په قهر باندې به
او قربان شم په دغه سي انداز کې چې انسان سره نیکی کما شولا بیا به دې نه کې د بار دې پلان تلاشي چې بابا جان تا خو زما د بار ډېرې ګرمۍ تیرې کړې وې یخنۍ دې په ځان باندې تیرې کړې وې منډې ترړې او تکلیفونه یې تیر کړې نیکی را سره کومه ده یو نیکی خوراک چې جهنم نه ور باندې بشم او ورته وایي چې نشم ما خپل پته نه لګي وا یا بلار شي مور ته وایي چې مورې تا خو ما د بار ډېر تکلیفونه تیر کړې یو نیکی برانه کې او ورته چې بچي ما سره زما خپل پته نه لګي ورور د ورور په سر باندې سر ماتي او چې قیامت په ورځ باندې یو نیکی وسره کوم شي دا ورور هم بیان ورکړي دا بچي هم بیان ته دا خپل بیبي چې تش په ورځ لګای هغه د پاره دا هغه خوشاله ور د پاره هغه تلاش ورته یو نیکی خوراکا بیا باندې کې نظر کوي دا د نیکی قیمت دی دا زنه دا قران او یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دا هر شاله باندې یو خیال وي دا هر څوک په یو سوچ باندې لګای دی به پروا کړی د هر چانه صرف د ځان غوي وسه چې نفسي چې زما بس کیږي دا د نیکی قدر او قیمت دی چې یو نیکی سره کوم شولا جهنم ته قربان شمه ورځيږي د نیکو چابلی قدر درنه شولا کامیاب فمن خفت موازینه فامه هاویه قربان شمه تباہ او برباد شدا سره چې دا قربان شمه د نیکو چابلی د خبره باندې راغله نیکو چابلی سپکه شولا دا سره غرق دی د جهنم تزي د جهنم کم کیفیت دی چې یو قمیص د جهنم راځوړن پېښه دنیا او د دنیا د اسمان نه راکته کړې شو د ټول دنیا کې چې د څومره ژوندې سره دا ټول به د بدبوې دراسم شي دومره بدبودار خو یو زراع زنجیر چې په کومو زنجیرونو کې هغه جهنميان تړلې شوي دي خو هغه یو زراع زنجیر دا په غر باندې راغورځولې شي تر ومې ځمکې پورې به دا زنجیر په کته باندې لاړ شي ومې ځمکې پورې دومره دروند دی دومره ګرم دی او قربان شمه دومره بدبوداره او دومره ګرمایش کو چرتا په مغرب کې یو جهنمی ته عذاب ورکول دا شروع شي نو هغه د تپش او د ګرمایش د وجنه به په مشرق کې څوک ژوندې پاتې نشي دا سي ظاهره معنی چې په دې مقدس مکه باندې یو بوک راکې په زرګونو کاله په دې باندې بیا شین ګوټې زرغون نشي قربان شمه دا یو نیکی وسره کوم شوی دا دومره لوی عذابونه دا په هغه باندې تیری نن ما تاسو نه کیسه قدر دي شپته زر نه کیان دا د نیکی قدر دی خو موږ د نیکی بازار دا نه دی د نیکی قدر موږ او تاسو سره څنګه نشته چې د نیکی قربان شمه ته منډي نشته دا د نیکی منډي به د قیامت په ورځ باندې رب ذوالجلال په خپل حساب کتاب تناستي قربان شم هغه میدان باندې بیا به د نیکی پته لګي او ټول اول حساب کتاب د منځ کې او چې کله د فرایضو کې کمی راشي نو بیا به قربان شم رب ذوالجلال به وایي چې وګورئ چې د نوافل شته سنت شته تراویح شته نو به ګوري قربان شم چې سنت او تراویح وي په هغه باندې به بیا د فرض پوره کیږي او یو رکعت نفل به قربان شم د یو رکعت د فرض په مقابله کې زی علامه سیوطی سے لیکلي او یا رکعت نفل دا به یو رکعت د فرض په باره کې قربان شم دا به هغه په مقابله کې زی بیا به هغه ورځ خطرناک ورځ روانه الته بیا د نیکو قدرې دا شل رکعت وکړو قربان شم نوافل زیات شو کو زیات نشول نو لہذا دې د پرملاګانې وتړې ځانونه مضبوط کې دا دنیا زندگی دا خو زمونږ د ختمېدو ولا زندگی دا مشران زمونږ استاد مشران دا نه و باندې کړي چې مهاجر مکی رحمه الله هغه به زمونږ د مشرانو قصه کوله چې زمونږ کوم مشران او اکابرینو هغه به جمعه تراتل نو قربان شم کوم لری لار بوا هغه باندې برات اویدل چې قدمونه لږ زیات واره چې نه کیانه مې کې زیات شي او جلار بنوا بیا خپل قدمونه د لندن کې غستل خپل قدمونه به لندن کې غستل چې د سلو قدمونو کې زره سیګم چې 200 قدمه واله دا د هغه قربان شم نه کیانو سره شوقو امام ابو داود رحمه الله د دریا په غاړه باندې ناشتي او دریا کې کشته روانه ده داسې یو 200 قدمه په میز کې ده یو سړی انټی شو وکړه او هغه چې الحمدلله نو چې څوک انټی شو وکړي الحمدلله نو چې کوم مجلس ولا خلک دي مثلا دا چې مجلس ولا خلک ورته وایي چې يرحمك الله مجلس ولا خلک يرحمك دا نه چې بازار کې څوک الحمدلله وایي ته به دې نه ورپسې ورځي خدای د مجلس خبره ده خو چې کله د نیکۍ د حاصلولو موقع راغله د امام ابو داود رحمه الله عمل ته ګوره هغه اواز واورېده دې ځای نه هغه روانه کښتۍ باندې ولا جواب ورکولی نه شه په 3 درهمه باندې ورپسې بله کښتۍ ونیوله کښتۍ ته ورپسې وروخته او قربان شم ورپسې ورغې هغه کښتۍ ته وربره شه ورته الحمدلله ویل نو يرحمك الله غیبی ورته اواز راغی چې امام ابو داود په 3 درهمه باندې زمانه جنت واخیسته دا قربان شم امام ابو داود سنن ابو داود احادیث کتاب دی عظیم کتاب یې کړی دی منځونه کړی دي زکاتونه ورکړي دي روزې نیولې دي حجونه کړی دي جهادونه کړی دي خدای هغه باوجود قربان شم رب ذوالجلال چې ما قود دي کې د قدر د وجنه الله پاک ورته وایي چې جی په 3 درهمه باندې زمانه جنت واخیسته د نیکو قدر پکاره دی نو ما او تا په تراویح باندې 60000 نیکه دا ملاویږي 60000 نیکه او په هر سجده باندې ورته رب ذوالجلال په جنت کې داسې محل تیار کی چې هغه به د سرو یاقوت نه جوړوي د هغې لپاره به 15000 دروازې
شپېته زره دروازې داسې یو محل به ورته رب عزوجل دی ته دومره ډېرو محلاتو باندې څه کوي ادنا جنتي ته به الله پاک دونه جنت ورکوي لکه دنیا لس چنده واخلي دنیا لس چنده ادنا جنتي ته اعلی جنتي ته د جنت ځمکه رسول الله مبارک وایي دا شاړه ده دستار سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا د هغې دپاره ونې دي دا د هغې دپاره آبادۍ دي دا د هغې باغ دی دا د هغې ذخیره ده دا د هغې میوې دي دا د هغې خورې او خوراکونه او څښاکونه دي لهذا د هغې دپاره څه تیاري کول پکار دي که نه دي پکار عزتمندو چې کومه دا زموږ او د ستاسو د عبادت میاشت ده نو لهذا متوجه شئ رب عزوجل طرف ته جوماتونه زموږ او ستاسو چې کومه ده چې کم انداز تېره جمعه مې تاسو ته ویلې وه چې لس کاله مخکې به د جوماتونو کم انداز و هغه اوس نشته خلک به ناست تلاوتونو ته ذکرونه به یې کول جوماتونه به آباد و قطار به لګېدلی و د تلاوتونو او اوس لهذا ټول خلک په موبایلو باندې لګیا دي خلک په فیسبوکونو باندې په ټیک ټاکو باندې په دې باندې روژې لنډوي تلاوت وکړه قرآن مجید ذکر اذکار وکړه قرآن تلاوت وکړه د قرآن په درسونو کې شرکت وکړې چېرته تبلیغ له راشئ هلته ذکر اذکار به وکړې نو د ستاسو زندګي به قربان شم دا منوره معطله شي دا دنیا خو زموږ او ستاسو اصل په ختمېدو ده څه پته لګېږي چې روان رمضان به زموږ او ستاسو په زندګۍ کې راشي خراب نه شي الله پاک زموږ او تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله رب من وبخا تمام مسلمانان وبخا جنة الفردوس النصيب کا يا الله رب مشكلات وتكليفنا مصيبتنا آفتنا بلياتنا زمك حفاظتك رحم يا الله رب من ټول باندې وکا نیک اعمال توفیق راکا یا الله رب د بد اعمال زمك حفاظتك زمون گناهونه یا الله رب من معاف کا رمضان المبارک ته خدای پاک ستاسو رحمتونه پکې راوړيږي زمون گناهونه ته خپل رحمت متوجه کا یا الله رب معاف کا خدای پاک زمون گناهونه زمون د عمل نامونه وران کا اقراری مجرمان یو خدای پاک ستاسو په دوشلم سره خوسته خدای پاک ستاسو په در کې ناس په جرګه راغلی یا الله رب من معاف کا یا الله رب زمون گناهونه من معاف کا ګناهګار فتكار يا الله رب من معاف کا اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد